بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په آیاتونو کې فرمایي الله رب العزت مخکې آیات کې تیر شوی کې فرمایي وی هغه چې تاسو ته درکړي شوي دي هغه زینت د دنیا دی د هغې ښایست دی او چې الله سره کوم څیزونه دي نو هغه د همیشه دپاره دي باقي دي او ډېر غوره دي. دلته الله رب العزت فرمایي افمن وعدناه وعدا حسنا آیا د هغه بنده سره چې وعده کړې ده مونږه چې وعده ورسره کړې ده مونږه وعدا حسنا وعده ښایسته ښکلې مزیداره فهو لاقیه نو بس دغه بنده ملاقات کوونکی دی د دې خپلې وعدې سره کمن دا پشان د هغه چا د متعناه چې هغه لره موږ فایده ورکړي متاع الحیات الدنیا فایده د دنیا ثم بیا دغه بنده هو یوم القیامت په ورځ د قیامت من المحضرین د حاضر کړي شوونه به وي د حاضر پریشونه بوي الى النار اورنا الله نو دا چې دا خو الله رب العزت استفهام مثال جواب شد نه دا برابر نه الله رب العزت فرمایي آیا هغه بنده چې د هغه سره موږ ښایسته وعده کړې ده کمن گویا کې دا په شان د هغه چا دی تپوس کوي متعناه متاع الحیات الدنیا چې موږ هغه د دنیا فایده ورکړي یو کس دی هغه هم د آخرت وعده کړې ده او بل چې دی هغه سره د دنیا خبره کړې ده نو الله رب العزت فرمایي آیا دا دواړه برابر دي او دغه بنده چې دا کوم سره د دنیا وعده شوې ده من المحضرین الی النار دی حاضر کیدونکو نه دی د حاضر کیدونکو نه دی الی النار ورته به حاضرونی شي دواړو کې فرق شته که نه دا یو د الله آخرت ورکړی دی د آخرت پیدې همیشه دي او د دنیا پیدې دا ختمېدونکي الله دې رانصیب بیا الله فرمایي ویوم ینادیهم او په کومه ورځ باندې چې آواز به وکړي الله رب العزت ويقول نوبه وی الله ويوم بهغه ورځ باندې ینادي چې आवाज به وکړي دیوتا आवाज به وکړي د الله ويقول نوبه وی الله اين شرکای کوم دي زما غبرخي والا کوم دي زما غ شریکان تاسو به وی چې دا خدای دی خدا مور سره شریکان دي د لات دي د منات دي د عزاره یا نن سبا چې خلکو کتلی چې نو صاحب دې پوری لیکلي الله ورته بخنه وایي په عربی کې کتاب لیکلی خو مضبوط کس وی الله چې دې اختیارات ورکړو ټول خپل هغه اوسګار دی وی الله نعوذ بالله من ذلک ټول اختیارات ټول ورکړي دي چاته محمد رسول الله او احمد مون ذکر کړی احمد صلی الله علیه وسلم دا او احمد صلی الله علیه وسلم خپل اختیارات ټول ورکړي دي عبد القادر جیلانی رحمه الله وی نور نه راخیږي مگر تاسو کې د عبد القادر جیلانی رحمه الله عبد القادر جیلانی وی شخصیت دی خو خدای خو نه
خبر غلط والله ويوم يناديهم او आवाज وکړي دي طرف ته دی فیقول نو بوي اين شرکای کم دي زماغه شریکان الذين هغه كنتم چې تاسو وې تزعمون چې باغی باندې ګمان کوو اټکلم دا کوو چې دا خدای نو کم دي هغه میدان دی کې اوس قال الذين هو وي هغه کسان حق عليهم القول چې لازم شوی د باغی باندې فیصله د عذاب چې فیصله د عذاب په شوی ده ربنا غیبسوی ای رب زمونږه هؤلاء الذين دا هغه کسان دي اغوینا نو یو معنا خدا چې موږ ګمراه کړی او کدا سی واغلی اغویناهم چې دی ګمراه کړو موږ دا هغه خلک دي چې دی موږ ګمراه کړو نو بیا وسنګ شي هر یو لیډر دا ګمراه کوي خپل کارکونان هغه کده یو په سړی نه دی ورته لاندې چې وی بلانکی خان زنده‌باد بلانکی سیب زنده‌باد هغه وی هغه شیطان ورته شاغړوي چې وی کیسه دا دومره بلکونو خلک چې دا بصیری بزرګونو خلک دستانه فیصله ټیک دا هغه د قران په خلاف ولې نه نو هر لیډر دا ګمراه کوي ول ویدا ورته وی اغوینا کدا شان مانو کې بیا ورپسې والی اغوینا نو بس من گمراه کړل بیلرا کما بیا چې سبب واخلي کما غوینا لکه څنګه چې دی گمراه کړو یا ولا شان یا داسې والا هؤلاء الذين لا هغه کسان دي اغوینا چې من گمراه کړو اغوینا د سسیغه د اغوا یو اغوا اغوا برای تاوان وغیرہ اغوا یو اغوا اغویت اغویتما اغویتم اغویت اغویتما اغویتن اغویت اغوینا دا ټول علوم چې د قرآن لپاره ضروري دي چې دا غدي ویل د قرآن په سر حکمونه کوي دا متکلم صيغه ده دی به وي او جمع ده جمع چې د متکلم راشي هغه کې کله چې زنانه په ګډولي مراد سره نو اغوینا چې موږ گمراه کړو بیلاره اغویناهم اغوینا چې موږ گمراه کړو اغویناهم نو بس دې گمراه کړل اغویناهم بس گمراه کړل بیلاره کما غوینا لکه څنګه چې موږ گمراه هغه بل معنا کټ شو لکه څنګه چې موږ گمراه او مخکې کې کما د دې وجه په دې سبب باندې غویناه چې دوی گمراه کړو هغه کې بیا سبب باندې راځي خیر او اغوینا موږ ادا هغه کسان چې گمراه کړی دي موږ اغویناه چې گمراه کړی دي موږ دوی لره کما غوینا لکه څنګه چې گمراه وو موږ تبرأنا الیک موږ لا تعلقیکو الیک تا تدبیونا لا تبرأنا دا براءت اعلان کو الیک داتا ما کانوا نودوی ایانا یعبدون زمون عبادت کوونکي خاص زمون عبادت کوونکي نو دا خو د مفادات خلکو ستانه مفاد زمانه مفاد پرې کېده ما پس روان دا معنا نه کې د بل چا پس د خیالاتو دور بس روان ما کانوا ایانا یعبدون بیا الله وی وقیل او ویل شدو تاسو چې عبادت کو ودعوا شرکاکم انا راوبل د خپل شریکان هغه چاته چې وازونه کول هغه راوبل فدعوهم دی باغی आवाज ورکی هغه راوبل فلم يستجيبوا لهم هغه بس جواب ورنکی دوه به راوبل هغه بس جواب ورنکی دیو ورته आवाज کې خدای مو یې आवाज ورکې دی ودی چې یا منات یا عزا اوازونه وکیا په دنیا کې نور څوک چا ځان له خدایان جوړ کړی چا به نمرود ته خدای چا به فرعون ته خدای انا ربکم الاعلى نو غیته په اوازونه وکي اهل مکه به چې دا غوته आवाज کوي نو چې کله आवाज وکي الله رب العزت فرمایي فلم يستجيبوا له غیبه څه جواب ورنکي خان سبق ته ګوره کاکاګان بل چا ته نه لګي سبق ته ګوره ورأوا العذاب او ویني دي عذاب دی با یو خاص انداسه نه وګړي وای چې سمړی او بیا چې دې سبق تم نه وایي بیا کی سروانه ورأوا العذاب او ویني دي سره عذاب در اوس الله رب العزت با
دی په فیصله شروع یو دی په مهامه جهنم ویني الله رب العزت فرمایي نو لو انهم دی بسوي لو انهم کاش ارمان دی چې وی دوی کاش ارمان دی انهم چې یقینا دوی کانو په دنیا کې یهتدون د هدایت والو دی بل ارمانو کې کاش ارمان دی چې وی مونږه په دنیا کې د هدایت والو الله رب العزت فرمایي و یوم ینادیهم او په هغه ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ باندې چې आवाज ورکړي دا الله رب العزت بدیل आवाज ورکړي فیقول نو وی الله رب العزت ماذا اجبتم المرسلین تاسو څه جواب ورکړو هغه دې شو دا تاسو چې کوم پیغمبران را لېږلي شي او تم څه جواب کړو دې سره جواب نه ځکه دې څه ویلو دې ته ویل ته صالح ته دروځني ته دای نعوذ بالله من ذلک اوس د دې په ذکر الله وی اوس دا څه خبره نه ده چې د دنیا امتحان دی د دنیا امتحان دی لکه د یو کس په ځای بل پرچول کی پکې سیمه نقلونه پکې کیږي اوس ټول کیسه د نقل لکه هغه یو کس چې هغه بس پوری هغه نقل کوي او هغه پوری هغه نقل کوي الله رب العزت فرمایي نه اته د کیسه نشته الله وی فعمیت بس رود بشي علیهم بدیو باندې الانباء دا خبر معنا درونه د مطلب دا شو فعمیت ګډ وډ بشي علیهم بدیو باندې الانباء خبره تیاره بشي بدیو باندې دا خبر یوم ایذن پدا ورځ باندې فهم لا يتساءلون تساءل يتساءل تساءل وی فهم لا يتساءلون دی بد یو بل تپوس هم نه کوي د دنیا امتحان نه دی یو بل تپوس نه کوي الله رب العزت بارسو فاما اس هغه کسان فاما بس من هغه بندا تاب چې توبه یې کړو هغه څه چې ګناونه شوی په بدل دی کمی کوتاهی من هغه بندا تاب چې توبه یې کړو و امن او ایمان راوړ کلمه ویلي ولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كاكا خبر وسریدانا وعمل وعمل کړی عملا وعمل صالحا او عمل کړی د نیکه عمل کړی په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فعسان قریب ده ايكون چې وګرځي من المفلحين د کامیابونه هغه به د کامیابونه شي کنه د فلاح مندونه بشي کنه دې دنه به تاسو تاسو جواب ورکړي پیغمبرانو ته لا اله الا الله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې کلمه وایا ما کلمه وی ما ته داغه پیغام را رسیدلی چې کلمه وایا کلمه وی بس دې به کامیاب شي الله دې را نصیب کړي الله وی وربک یخلق او رب ستا پیدا کول کوي ما یشاء سچ وغواړي کاکا الله رب العزت وردا یو سړی وی زنانه د ورنږدې شي د بخوخه چې دما الګ پیدا شي الله رب العزت ماشومه پیدا کی جینې پیدا کی څوک څه کولی شي هیڅ هم نشي کولی د الله رب العزت قدرت دی د جینې خوخه الله الګ پیدا کی یو قسم نو د چا بخوخه الله د سره اولاد ورنکي الله مصلحت دی الله په خوبوي خپل قدرت باندې قدرت دجاز القادر على كل شيء فهر شيء باندې قادر نو الله وی وربک یخلق او رب ستا پیدا کول کوي ما یشاء چې سو وایي مخکې رستو داسې لرشه تاریخ کې دا کوم سيزونه چې نن پیدا دي د دې تصور هم چا نشي کولی رستو بس پیدا کیږي زمانہ به څومره جدت طرف ته حدیث شریف کې راځي ترغه به قیامت نه قائمېږي تر څو چې تاسو سره د بوډانو تسبیح خبرې ونکړي مراد دې څه دی حقیقت باندې لا نه کوي رستو باندې الله رب العزت دې الله دې خو وي چې رستو باندې څه پتانان به در سره خبرې کوي څه مراد دی اگر چې د جدید دور سره علماء د ګول دي چې دین دا مراد نشي دا خدا اټکلې دي ټول هغه نه تر اختلاف شي دا خلاف نشي
خو حقیقي نشه چې حقیقي دا معنی ده رسو زمانه به څومره جدت کوي زمانه به راډنډ شي لاندې چا دا تصور نشي کال بل میاش به حساب شي خلکو دا خوسته کال شروع شي نو بیا ختم میاش به د اپریل در ورسي او هفته به چې دا به د ورځې په حساب شي خلکو خبره جمعه بیا بیماران خبره داره وربک یخلق ما یشاء او پیدا کوي ستا رب هغه څه چې وغواړي ویختار انتخاب کوي د هغه څه چې وغواړي اختیارمند د هغه څه چې وغواړي ما کان لهم الخيرة ما کان نشته لهم د مخلوقات لپاره الخيرة څه اختیار سبحان الله قول سبحان الله اے منزه دی الله رب العزت پاک دی الله رب العزت وتعالى اوجد عما هغه سنا یشرکو چې دی ول شریکان ګرځوي نو الله رب العزت هغه سنا پاک دی چې دی ول شریکان جوړوي چې دای دوی دی او دای نور دو دا بل خدای دی نعوذ بالله من ذلک الله د دې ټولو نه پاک دی افمن وعدناه آیا هغه بنده چې د هغه سره موږ وعده کړې ده وعده حسنا وعده ښایسته فهو لاقین بس ملاقي کېدونکي د خپل دغه وعدې سره کمن آیا دې په شان د هغه چا دې متعناه چې هغه له موږ فایده ورکړې وي متاع الحیات الدنیا فایده د ژوند د دنیا ثم هو بیا دغه بنده یوم القیامت په ورځ د قیامت من المحضرین د حاضر کړي شونه به وي الی النار اور ته ویوم په هغه ورځ باندې ینادیهم چې آواز به وکړي شدیو ته دې ته به آواز وکړي الله رب العزت فیقولون هو به وایي الله این شرکای کم دی هغه شریکان زما الذین هغه کنتم چې وې تاسو تزعمون چې دای په باره کې ګمان کوو انهم شرکاء الله چې یقینا دا شریکان د الله تعالی چې تاسو خدا ګمان کوو قال الذين نوبوا هغه کسان حق عليهم القول چې لازم شوی د باغ باندې فیصله د عذاب ربنا اے رب زمونږه هؤلاء الذين دا هغه کسان دي اغوینا چې موږ گمراه کړي دوی لره اغویناهم گمراه کړي دوی کما غوینا لکه څنګه چې موږ گمراه تبرأنا الیک نو موږ براءت کوو تا ته لا تعود کیږو الیک تا ته ما كانوا نودي إيانا يعبدون خاصة من عبادت کوونکی وقيل وبویل شدیوتا ادعوا راؤبل شرکاءکم اغا شرکان بل فدعوهم ندب آواز ورکی اغدا اغدا با آواز کی فلم يستجيب لهم اغب آواز ورنکی بیولرا فلم يستجيبوا لهم اغب سجواب ورنکی بیوتا ورأوا العذاب او دبوين عذاب لرا لو انهم كده لو انهم دبوين لو انهم کاش ارمان دي چوي كانوا په دنیا کې يهتدون هدايت یافتا ويوم بها ورځ باندې يناديهم چې आवाज کوي د الله ويقولون وبوي الله ماذا عجبتم المرسلين ماذا سو عجبتم جواب فاسو المرسلين لګلشوتا فعميت عليهم الانباء طول بشبديو باندې خبر فعميت عليهم الانباء غډوډ بشبديو باندې خبره نو غډوډ بشبي علماء مختلفي طریقې وینو اصلي چې دا خبره کې غډوډ شي کله یو خوا دا ویږي کله بل خوا دا سره تیراګیر کې په درو وږي دا چل راغی چل او دی به دا دونه ظالمان وي په درو وږي چې دی به د قیامت په ورځ باندې خدای ته په مخامخ درو زمونږ دا په دنیا کې درو دی به خدای ته په مخامخ درو خدای ورته پیغمبرانو له دعوت درکړو دی ورته نه راکړي او تر دې پورې احادیثو کې راځي چې نو پیغمبران څنګه چې نوح علیه السلام 900 کاله تبلیغ کړی سورۃ نوح کې براشي الله توفیق راکړي وې د شپې می تبلیغ وکړو د ورځې می وکړو انفرادي می وکړو اجتماعي می وکړو خو یو خبره په دې کار نه کوي 900 کاله په خدای دی او چې هغه د کوم نه خدای ته پوښتنه کوي ورته موږ د سم دعوت نه لرو
دعوت یې نه دی راکړی نو بیا به دا امت په هغې باندې ګواهي وکړي هغې به اعتراض وکړي چې صاحب دوی خو زموږ په زمانه کې ونه نو دوی دا کوم ځای نه ګواهي کوي نو بیا به بیا به دوی ورته ووایي دا زموږ امت به ورته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان به ورته ووایي چې او موږ موجود نه وو خو خدای پاک قرآن دا حق دی یقینا حق دی نو چې دا حق دی خدای حق دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی او داغه کلام حق دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې راځي چې نوح علیه السلام تبلیغ کړی قرآن کې راځي چې هغه تبلیغ کړی چې دې کې راغلي دي الله حق ویلي دي دا خبره دغه څه نه کوي نو الله ته په مخامخ درو فعمیت علیهم الانباء نو ګډوډ بشي بدیو باندې دغه خبرې یوم ایذن په دغه ورځ باندې فهم لا یتساءلون دوی به د یو بل نه تپوس نه کوي فاما من بس هغه څوک تابه چې توبه وباسي وآمن او ایمان راوړي وعمل صالحا او عمل کی د نیکۍ فعسى قریب ده ان یکون چې من المفلحین د کامیابونه وربک ورب ستاسو یخلق پوهیږي ما په هغه څه باندې وربک ورب ستاسو یخلق پیدا کوي ما هغه څه را یشاء چې وغواړي ویختار انتخاب کوي د هغه څه چې وغواړي ویختار اختیارمند دی د هغه څه چې وغواړي ما کان لهم الخیرة یا ویختار دغه اختیار لري ما کان لهم الخیرة اشتدید خلق دپاره یعنی د مخلوق دپاره څه اختیار سبحان الله پاکی د الله لره وتعالى اوجد عما دا غسنا یشرکون چې دوی له شریکان ګرځوي الله ته شکر